أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. سورة ابراہیم 18 نمبر آیت. پدی 18 نمبر آیت کی د کافرانو هغه اعمال چې کوم ظاهر باندې نیک اعمال معلومیږي دا غي مثال ذکر کوي چې دا نه قبليږي او دا نه قبلېدل یو واضح مثال سره ثابتوي. د دې سره د کافرانو د سوالاتو جواب هم شو. کافرانو به ویل چې ټیک د جمعون که زمونږ دین باطل هم شي موږ غلط هم شو لیکن زمونږ داسې نیک کارونه شته چې د هغې په وجه به الله موږ خلاص کړي. لکه حاجیانو باندې وبس کړل، دغه شان د جماعتونه جوړول، د مسجد حرام د خانه کعبې تعمیر او احترام، دا کارونه خو موږ کوو، دا موږ شته دی. نو دې ځای کې په دې آیات سره ثابتېږي چې کافرانو هغه اعمال چې ظاهر ټیک ښکاري ښه اعمال دي خو د ایمان نه بغیر د دغه هیڅ حیثیت نشته د قبلېږي نه. نو څومره کافران چې خرچې کوي، محنتونه کوي، ادارې او دغه شان فلاحي ادارې چلوي، د ایمان نه بغیر دا قبلېږي نه، د الله تعالی په نسبت باندې قبلېږي نه، د جهنم د عذاب نه بچ کولی نشي. الله تعالی وایي مثل الذین، مثال د هغه کسانو کفرو چې کافران کفر یې کړلی بربهم خپل رب باندې، یا د خپل رب د وجود قایل نه دي، یا د توحید قایل نه دي، یا د دین او د شریعت قایل نه دي، دا ټول پر رب باندې کفر کول شو. الله وی اعمالهم الذي عملون کرماد اشتدت به الريح، پشان د هغه ایری دي چې تیز راشي په هغې باندې هوا، په یوم عاصف، په ورځ د تیز سیلۍ والا. یوم عاصف هغه ورځ ته ویل کېږي چې تیز هوا پکې چلیږي، طوفاني هوا پکې چلیږي. نو کافرانو اعمال او مثال داسې واخله کم چې پکې ښه اعمال لکه سړی د ایري یو ډیری جوړ کړی دی، تیز سیلۍ پرې راوالوتله او د سحر نه ماښام پورې تیز سیلۍ په دې باندې وچلېدله. نو ښکاره خبره ده چې د یری نه به هېڅ شی هم پاتې نه شي، پاکه به ختم شي. دغه شان د کافرانو اعمال چې کوم ښه اعمال یې کړي دي، جمع شوي دي، د ایمان نه بغیر دي، نو قیامت په ورځ چې کله په دې باندې سخت حساب شروع شي او د سخت حساب سره دا خبره لازمي ده چې د اعمالو قبلېدلو دپاره به ایمان شرط دي. هلته کې ایمان صاحب ثابت نه شي نو که دوی به ډېرو نیک اعمال کړي خو دغه سخت حساب به یې ولوال وځي، هېڅ شی به ورته پاتې نه شي، هېڅ شی به په کار را نه شي. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، دغه خلک به نه قادرېږي په هغه کارونو باندې چې دوی کړي دي، علی شیء د هېڅ شي. کم نیک اعمال چې کړي دي د هغې په ثوابونو حاصلولو به قادره نه شي، د الله تعالی نه به ثواب حاصل نه کړي، ځکه چې الله تعالی شرط لګولی دی د اعمالو قبلېدل لپاره د ایمان، او ایمان شته نو اوس به دغه اعمال ضایع شي او د الله نه دوی هېڅ تپوس هم په دې کې کولی نه شي. ذلک هو الضلال البعید، دا ګمراهي لرې ده، د حق نه لرې وتلو دپاره ډېر لرې تللو طریقه دا ده چې سړی اعمال سم کوي او خراب کوي او ته سم ښکاري، دا انتهایي لرې وتل دي، د ګناهونو په اعتبار سره لرې وتل دي. نو چې کله په دې لیول باندې سړی شي چې لګیا په غلط کار کې دی او د غلط کار دین او شریعت ګڼي، نو دې که سمې لارې ته راوصل ډېر ګران کار دی، او دا د شریعت نه د دین ډېر مکمل لرې وت، او دا د شیطاني چالونو کې چال هم دی چې بد کار به ته ښایسته ښکاره کړي. الم ترى ته نه ګورې ان الله خلق السماوات والارض، چې الله پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه. دا دلیل ذکر کیږي د الله تعالی په قدرتونو، کامل قدرت باندې چې الله تعالی څومره د لوی قدرت مالک دی. او کله د الله تعالی قدرت ته وپېژاندو هغه د معلوم کړو د ډېرو سوالاتو جوابونه په خپله باندې پیدا شي. مثال په طور باندې ته به دوی پوه شوي چې دا اسمانونه ځمکه تمام کائناتو خالق الله تعالی دی، نو ته به دې باندې هم پوهېږي چې دغه الله تعالی د انسانان دوباره هم ژوندي کولی شي. ته به دې هم پوهېږي دې لپاره جنت او جهنم پیدا کولو باندې هم قادره دی، دې خلکو سره د اعمالو د حساب کتاب باندې هم قادره دی، د موجوده کافرانو او ظالمان ختمولو باندې او دې به ځای به د نیکانو خلکو ته راوستلو باندې هم قادره دی. نو په دې ټیم کې به ستا په ذهن کې داسې مضمون پیدا شي چې په الله تعالی باندې توکل او یقین مضبوط شي.
نو دا هم د الله تعالی د قدرت ثابتولو لپاره دلیل دی، هم د الله تعالی توحید لپاره دلیل دی. نو الله تعالی وی علم ترى اتنګوري ان الله یقین الله تعالی خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه والارض زمک بالحق د پاره د ظاهرولو د حق چې حق ظاهر شي. ان یشک خوښ وي یذهبکم تاسب بوزي د دنیا د مخ نه پناه بم کمړه بم کی وياتي بخلق جديد او رب ولي یو مخلوق نه وي چې هغه بدن باندې عمل کوي او دین سره به سخت وفاداری. د دې معلومه شو چې کم خلک دین د پاره کار نه کوي هغه د پاره خبرداري شي چې الله تعالی په هر ټیم په دې باندې قادر دی تاسو زمکه د مخ نه پناه کی. ځکه تاسو د ژوند مقصد پاتې نشي، تاسو د ژوند پاتې کېدل دنیا ته دراتلو مقصد دا و چې دین له بکار کوي چې نه کوي نو بیا تاسو ژوند عباس دی او الله تعالی هر ټیم د اختیار او قدرت لري چې تاسو لري. وما ذلك على الله بعزيز او نه رضا کر په الله تعالی باندې سګران تاسو ختمول تاسو په نور راوستل الله ته سګران نه دي. ځکه چې زمکه اسمانونو پیدا کول د ګران نه دي، تاسو لري کول نور راوستل کم نه ګران شي. وبرزوا لله جميعا او دا ټول خلق بخکارا مخامخ راشي الله تعالی ته ټول وبرزوا او مخامخ بشي الله ته جميعا دا ټول. دا د یو بل سوال حل. سوال کافرانو دا و چې که زمونږ دین غلط شي او زمونږ اعمال قبرېدل لپاره ایمان شرط دی، ایمان موږ هم نه لرو، لیکن موږ سره یو بل چانس شته. هغه چانس زمونږ دا ده چې موږ د چا بندګي کړله او چا ته خدای ویلې د چا عبادت هم کړی دی، هغه لوی لوی هستۍ به راشي الله تعالی نه موږ خلاص کړي، موږ جنت ته لاړ شو، د جنت د اور نه به بچ. بوتان به راشي د دې په خیال باندې، د انبیای کرامو د قبرونو عبادت یې کړی دی ول دا به راشي، بزرګانو قبرونو عبادت یې کړی دی ول دا بزرګان به راشي، موږ به خلاص کړي. نو الله تعالی وبرزوا لله جميعا دا ټول به مخامخ شي الله تعالی ته او مخامخ بشو دی الله تعالی ته ټول تمام مخلوق د الله تعالی مخ ته قیامت ورځ باندې ودرېږي. فقال الضعفاء للذين استكبروا نو به وي هغه کمزوري خلق، کمزور نه مراد ماتحت خلق دي چې کوم عوام خلق دي لاندې خلق. للذين استكبروا هغه کسان ځان لوی ګاڼو بده کې مشران خلقو د دې رهبران قائدین او مشران هغه ته وي ان كنا لكم تبعا یقینا موږ تاسو تابعدار او تاسو به خبرې کولې موږ باورېدلې. فهل انتم مغنون عنا آیا تاسو د بکون کې زمنګنا من عذاب الله من شيء د عذاب د الله نه د شي، یعنی تاسو خبره په دنیا کې ومنلې خپل آسماني دین او شریعت هم پرې خو دو تاسو پسې پسې شو، اوس د الله تعالی عذاب مو ته مخ کار موږ یې پیژنو چې زمونږ اعمالو سزا ده. اوس دارته وایي چې دې عذاب نه بس شي کم کې کم به نه کې تاسو څه کولې شي. تاسو قارون دی ورته وای دا کم ناجائز مشران چې دوی دي گمراه مشران دا ورته وای لو هدانا الله لهديناكم ک الله مونږ ته سلار خودلی وي موږ تاسو ته هم لار خودلی وي، مونږ ته لار نه خودلی تاسو ته کم زګی نه خایم په خپل گمراه او تاسو گمراه مونږ ته لار نه معلومه تاسو ته نه معلومه. سواء علينا برابر د پمنګ باندې عجزیغنا کوم پریادونه شروع اوس کې چې سوري وو چې دی غلط دی هغه غلط پریادونه کوي نو هم څه پیدا نشته. ام صبرنا یا صبر کو چپ پاتګي کو اسم نه وای بیم څه پیدا نشته. عذاب به هر حال زمون منتظر دي، تاسو به مرلېږي موږ به مرلېږو، مشران ورته وای تاسو خیر نشته زمونږ خیر نشته. مالنا من محیص نشتره زمونږ د پاره زید خلاصې دو استخلاصې دو زګینه موږ د پاره وسنشت او لہذا زمانه هم تم ختم کړي. دغه مضمون د دې لپاره ذکر شو چې کم کسان دا تمه لري چې زمونږ ناجایز باطل مشران به موږ د عذابونو خلاص کی نو اس کله به خلاص نه کی هغه به هم دغه جمله ته قیامت کې د دوی مخ ته پیش کی چې کم دې ذکر کې ذکر شو. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم. دا یو بل وسوسې جواب بل وسوسه دا ده چیرې موږ د بوتانو بندګیم کړل کې د بل چم کړل نو د شرک اصلي بانی د شیطان دی، د شیطان په مشوره باندې کړی دا ابلیس په مشوره باندې شوی دا نو اوس ورزو دی نو دا ابلیس په زمونږ د پاره سبو کې دا بم خلاص دا ورړ سمند درلو وي یو دنیا کې یو عالمي تحریک چلایي د اسلام خلاف
نو کې دې چې د الله تعالی مخې ته هم څه سپارښتنه او کردار وړاندې کی او موږ خلاص کی. دغه شان بوتان او د قبرونو عبادت کې دې چې د پکې سلاره پیدا کی دا موږ خلاص کی. نو الله تعالی د بندګۍ په متعلق چې د چانه تمه کیږي د هغه ذکر کوي. نو که تاسو فکر یې د بوتانو عبادت او د قبرونو عبادت او د اولیاء کرام او انبیاء کرامو عبادت اصل کې د شیطان په وینا باندې شوی دی، اصلي باندې شیطان دی. نو کله چې جهنميان جهنم ته وګرځول شي شیطان به هم جهنم ته وګرځول شي. نو دا خلک به غون راشي په جهنم کې دنه به شیطان تراش شیطان ته به وایي چې ستا خبرې خو موږ واورېدلې او تا موږ بیلارې کړلو ګمراه دي کړلو د آسماني دین او شریعت نه موږ واوښتلو اوس زموږ دغه جهنم ځای شو. دا راته ووایه چې ستا خبره موږ اورېدل ته زموږ دپاره اوس څه کولی شي او ته موږ خلاصولی شي که نه شي خلاصولی او که ته موږ نه شي خلاصولی نو دا غلط کار تا ولې کوو موږ دې ولې ګمراه کولو. نو شیطان به ورته ووایي چې ګوره تاسو ته الله تعالی ښه رښتونې وعده کړي او په خپل آسماني کتاب کې هغه دا وایي زما دین شریعت ومنئ زما توحید ومنئ جنت ته به م ولېږئ او که وم نه مانو جهنم به م ځای شي. دا رښتونې وعده را په دې کې شک نه تاسو د الله تعالی وعده پرېښله زما په خبره پسې راپسې شو. ما درته وویل چې دا شرک او کفر صحیح شی دی په دې کې خلک نجات مونی دا ټیک شی دی او دا اختیار کوي. نو د الله تعالی په مقابل کې تاسو نه خبره واورئ زما خبره مو واورئ. نو غلط خو ځکه یې زما منځ کې د الله تعالی منځ کې تاسو فرق نشئ کولی. د الله تعالی خبره نه اورېده چې هغه ستاسو خالق مالک رازق او زما مو واورېدله نو غلط په خپله یې ما ملامتوئ. دویمه دا ده چې ما کله تاسو ته خبره وکړله چې دا شرک صحیح شی دی دا کفر صحیح شی دی نو په دې منځ کې تاسو سره ټولو اختیار و چې زما خبره منلې نو هم تاسو سره اختیار و او که زما خبره بیرته راتمبولې او نه منلې هم تاسو سره اختیار و. ما خو تاسو باندې زور نه وکړی په سر مې دلاسه شي توره نه وایي ښودلې چې خامخا به دا کفر منئ داسې ما نه وکړي. نو چې ما نه د غلطه مشوره درکړله تاسو به خپل اختیار استعمال کړی دی او الله تعالی دین به منلی په ما پسې به نه راتللی. لہذا دوه غلطیان هم کړي دي چې یو د الله تعالی حکم او زما د حکم په منځ کې تاسو فرق نه دی پیژندلی. زما خبره مو واورېدله الله تعالی خبره مو وروسته کړه حالانکه الله خالق و دغه خبره اورېدل پکارو د مخلوق خبره پرېښودل پکارو. یو غلطي هم دا کړې ده. دویم خپل اختیار هم مس کړی تاسو سره اختیار و اختیار هم تاسو پیدا نه ده پورته کړي نو لہذا ما ملامتوئ ځان ملامت کړي غلط خلک په خپله باندې. نو الله وایي وقال الشیطان او به وایي شیطان لما قضي الامر هر کله چې فیصله د کار وشي فیصله به داسې وشي چې جهنمیان د جهنم ته لاړ شي جنتیان د جنت ته داخل شي خلک به همدغه شان داخل شي او خلک بس شیطان بس راځي شیطان ته خبر وړاندې کی نو شیطان به ورته وایي ان الله وعدکم یقین الله تعالی تاسو سره وعده کړی او وعده الحق وعده رښتونی الله تعالی ټول وعده رښتونی او وعدتکم ما سره وعده کړی و فاخلفتکم نما مخالفت وکړو تاسو څه مطلب یعنی د آسمانی شرعي وعده مخالفت ما وکړو او دروغ وعده مې درته وړاندې کړله هغه وعده چې کوم رښتونی نه ده ما تاسو ته ویل چې شرک او کفر کې فائدہ شته فائدہ پکې کې نشته مخالفت مو. وما كان لي عليكم من سلطان او نشتره زما د پاره پتا سمانه اس زور سلطان غلبه ته ویل کېږي زور ته ویل کېږي او تاسو باندې زما اس زور او غلبه نه وجب زور مې د کو پر تراوستي وي نو څه چل وشو خپل اختیار کې دنه تاسو کو ورو خپل خوخه باندې مو الا ان دعوتكم مگر دا چې تاسو مارا بللې دي کو پر ته صرف دعوت به در کړې دي ته کو پر سبب جوړ شوی لیکن تاسو مې بده کو پر باندې مجبور کړی نه فاستجبتم لي تاسو زما خبر واوریدل نو ولې مو واوریدل نه به واوریدل شیطان به ورته وایي چې ما د الله تعالی د وعده مخالفت کړې ده غلطه وعده مې ته وړاندې کړله زور مې د باندې نه رسېدو تاسو سره اختیار موجود بیا هم تاسو زما خبره واوریدل لہذا سوچ هم کړی تحقیق هم کړی د قلم هم کار اخیستی فلا تلوموني نو ما ملامتوي ولوموا انفسکم خپل ځان ملامت کې چې غلط کار ولې کوي د الله د حکم مقابله کې د انسان مخلوق خبرې سره اوري او الله اختیار درکړي د چره باندې زور نشته په خپل اختیار کې د کفر خبرې سره مني ما انا نيمز بمصرخکم فریاد اوریدون کې تاسو تاسو فریاد ځان نشم اوریدل یعنی تاسو ته فریاد باندې عمل نشم کولای تاسو سره مرسته نشم کولای وما انتم نه تاسو بمصرخی یا فریاد اوریدون کې زما کزه چې سوري و هم تاسو هم نشي اوریدل بس څه فائدہ ده فریادونه نشو پاتې نشول انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل یقینا انکار کوم د هغه سنه تاسو شریک کړی یم زه هغه لره من قبل د مخکینه
څه مطلب تاسو زره غستر د الله تعالی سره شریک کړی یم څنګه شریک کړی یم الله تعالی خپل دین نافذ کړی نازل کړی د اسمان نه او ما خپل ناجایز وړاندې کړی په دنیا کې تاسو د څه وکړل چې الله تعالی په دین کې مزه شریک کړم او زما ناجایز راواغه سره په خپل دین کې شامل کړی چې دام پکې ټیک دي دام پکې چلیږي ته شیطان وینا دام ټیک دي یا دا رنګي چې الله تعالی کوم احکام تاسو تویل دغه مخالفت مو وکړو او تاسو زما په مخالفت بس را پاسې شوي زما ملګری شوي د الله تعالی دین پرې خو نو په دې صورتونو کې تاسو زه الله تعالی سره په خدای کې شریک کړم څنګه شریک کړم تاسو وړاندې پوي شوي چې د الله تعالی د حکم مقابل کې د بل چا خبر اوریدل د شرک او تاسو سره چا اوریدل شیطان هم اوریدل شیطان هم راوغه د الله تعالی سره شریک او زه دغه شرک نه انکار کوم یعنی زه هم نه شریک کولای تاسو چا ویل چې الله تعالی سره شریک کین نه هم شریک کولای الله و ان الظالمین لهم عذاب الیم یقینا ظالمانو د لپاره به عذاب دردناکی نو دا جمله د الله تعالی دا چې ان الظالمین لهم عذاب الیم او د من قبل پوری وینا د شیطان وا چې په جهنم کې بدا باس دی کوي پر روان وختونو کې لیکن الله تعالی خپل فیصله په اخر کې وکړه چې ان الظالمین لهم عذاب الیم د ظالمانو د لپاره به عذاب دردناک ظالم تعریف مخکې من کړي دی چې حقدار ته حق نه ولګي نو بدې کې اولنې حق د ټول غړ حق په مخلوق باندې الله تعالی دی او هغه حق د الله تعالی توحید منلو د الله تعالی توحید به مني مجسو کې نه مني هغه مشرک دی او شرک باندې قران وایي ان الشرک لظلم عظیم باقي دغه نور شرک نورسته د الله تعالی باقي احکام عملي کول دا د الله تعالی حق د انسان باندې نو کدی عمل نه کړو دا ظلم دی په دویمه درجه کې د شرک نه مخکې دی لیکن ظلم دی او بیا د مخلوق حقونه دي نو برغه حواله سره کافران مشرکان شیطانان فاسقان فاجران ټول د ظلم په تعریف کې داخل شو او دا ټول ظالمان دي او د دې لپاره دردناک عذاب دي لہذا حاصل ادا شو چې ظالمانو لپاره د خلاصېدلو یو لار هم نشته ټول لارې باندې